ده پورا یقین نه دی چې دا بل سړی دی علاوه ده دحیه ابن خلیفه نه یو عربي ورته راوست او بیا د دحیه خط ورسېدلی رسته او که دا خود دحیه دی ځکه د مخکې خط نه خو معلومیږي چې دحیه تللی والي د بصرا ته او بیا د بصرا والي سره د خط نه بیت المقدس ته ولېږه او دې نه معلومیږي چې ملک غسان یو سړی راوسته او بادشاه ته وی دا عربي دی او دا خطنه کوي وی ګورئ چې وی کتل وی د دې قوم باسي راوانه اوس دا څوک دی د دې څه پته نه لګي چې څوک و ده همدغه دحیه ابن خلیفه کلبي دی او کبل سړی ځکه دا ملک غسان ورته رالېږل غساني قوم دی تبوک د اردن علاقه باندې د هغې حکومت او د هغه تابع و د روم که تاسو لاړئ اردن ته نو بعضې د لوبو میدانونه دي د هرقل د زمانې بصر الحلیل کې قلعه ده د هغوی ځواب او ما په اردن عمان کې د هغې د لوبو زولي او سړی چې به یې وجه که نه دوی هم په دغه باندې ورته ناست و په پوړو او هغه سړی به هغې ته ورغورځو او هغې کې داسې سورنګونو د بار نه هغې ته به یې زمري یا سپي را پرېښوده دا سړی به یې پیشو دوی به ورته خندل نه به هغې ټوټې کړ دوی به په دې طریقه به یې سړی وجه خپل مخالف نو هغه اوس هم شته که عمان ته لاړه هغې ملعب دی د لوبو میدان لاندې ځمکه کې او ورته داسې د پوړو دغه ځایونه جوړ دي د تماشه او سورنګونه دي پکې نو سپي زمري دا به یې را پرېښودل او سړی به یې ورته ورغورځو نو دوی به تماشه دا سکیان په حلب کې دي حلب دا متنبي دا چې ذکر پکې راځي په حلب ښار دی ترکو سره نږدې د شام نو هلته یو قلعه ده لویه او هغې چې یو کوی دوه دي دا چې خلک به یې وجل که نه دا کوی ته به یې ورښکته کړه پانسي خو نه وه نو هغې کې به ناست داسې اسمان ورته ښکاري نو په رسۍ به یې ورښکته کړه دلته به یې رسۍ کټ کړه نو که جمدې به یې ساته خو ډوډۍ به یې ورغورځوله او که جمدې به یې نه ساته نو هغې کې به مړو جیلونه یې داسې سخت داسې جیلونه د ظالمانو دیوالونه دي هغې کې نه ور شته داسې سورنګ بس هغه د ورننوستو او نه پکې برنده شته نه کوټه شته نه هغې کې به پراتونو د لوږې او تندې نه به مړه شو دا به له راشي ابراهیم تیمي حجاج بن یوسف جیل ته اچوله نو جیل کې مړ شو د لوږې نه جیلیانو د دیوال نه راوغورځو بار نو پخواني بادشاه ډېر سخت ظالمان نوی ملک د غسان یو سړی راولېږه بادشاه ته ځکه هم خبر شوی چې بادشاه یریږي نو چې وی دا وګوره صاحب دا د عرب یو سړی دوی سنتي کوي نو بادشاه وی ګوره سنت دی که نه دی فنظروا الیه چې وی کتل فحدثوا انه مختتن وی دا عربو به د حضور مبارک د پیدا کېدو نه مخکې سنتي کوله ځکه ځان ته په ملت ابراهیمي وایي ابراهیم علیه السلام نه سنت شروع شو ابراهیم علیه السلام د 80 کال عمر کې ځان په تیشې سنت کړی دا بخاري شریف کې ده راشي وسأله عن العرب تپوس یې وکړه د عربو فقال هم يختتنون یاغیم سنتي کوي فقال هرقل دغه وخت کې وی هذا ملک هذه الامه قد ظهر چې ما خوب کې لیدلو یا په کهانت کې بادشاهي د دې قوم د چې څرګنده شوه د دې قوم بادشاهي ده ثم كتب دا د قصې اخري منظر دی دا خبره وشوه بیا د حضور خط ور رسېدلی دی بیا مجلس جوړ کړو او بیا تپوسونه کړي د لس او جوابونه او حکمتونه یې بیان کړي دي نو چې دا شور جوړ شو که نه نو دوی ته خو یې وځې دا 10 کسان لاړل او ابو سفیان وایي چېره د حضور مبارک نوم یې وایي چې د هغه معامله خو ډېره لویه شوه ځکه هغې خو هغه هېڅ نه ګڼه هغه وخت کې ورسره څه د روم بادشاه ته یېرېږي هغه وخت نه مې یقین نه راغی چې دا دومره ښکلي تپوسونه چې دو کړل او ټول په هغه کې موجود دي نو دا پیغمبر دی خو دې خپل قومي رواج او خپل د دنیوي جاه و جلال
او د خپل مشرۍ د وجه نه مسلمانېده نه، حتی که چې فتح د مکې کې ورته خدای هدایت کړی، هغه هم مسلمان شوی په زور، یعنی باطل ناخواسته، بیا وروسته مخلص شوی. دا ځکه وی ادخل الله علی الاسلام وانا کارح، زه مسلمان شم خو اسلام مې نو خوښ، بیا وروسته مخلص شوی. کتبه هرقلو چې دا خط یې ولوسته که نه، بادشاه دا مخکې منظر اوس ووایه او سوالات جوابات شو، دیو ښکلي شو. نو دغسې اسلام راونه نه دغه وخت کې، خو خلک پې پیش چې دې جوړې ډېر مایله دی. نو شور شو، وی دا خو پردي سړي دي دا وباسه. نو د هغه ځای نه پس بادشاه خط ولیکه روم ته، روم دارالخلافه ده. هغې کې یو دوستو عدد پشان عالم او د نجوم او د کهانت او د پخوانو کتابونو د هغه نوم و د غاطق، چې ستا سره یې دا شان یو خط مال راغلی دی او دا تپوسونه مو وکړل او دا خبره دي. نو چې دا خط یې د چا په واسطه لیکلی دی، نو څوک شارحین وایي دا خط یې چې چا په واسطه لیږه، دې سره یې دحیه مو لیږه چې لاړ شي هغه ته په پټوئ، که هغه مسلمان شو نو زه به مسلمان شم، لاړ شي. نو چې هغه ته خط ورسېد او دحیه م ورسره و، نو هغه خو دا یقینا پیغمبر دی او دا هغه لوی مبارک شخصیت دی چې زموږ پیغمبر عیسی علیه السلام د ده په باره کې پیشنګویي کړل. او د عیسی پادري و هغه لوی مذهبي مشر و، بادشاه خو نو، بادشاه خو دی، نو هغه د عیسی د پادریتوب جامې ښکلې و، هغه کراس یې لرکه صلیب، او اعلان یې کوي زه مسلمان. خلک پرې راغون شو، هلته یې قتل کړ. او دا دحیه په خپله رسوله ده. بادشاه وی ته به هغه له لاشي ماله به جواب هم راوړې، او نور کسان یې ورسره ولېږل. او بادشاه د بیت المقدس نه روان شو حمص ته. نو دې حمص ته راورسېد او دا سړي روم ته لاړ او دا قصې ولیده چې واپس راتلل، روم کې د سره ملو شوي. نو حمص نه لا چرته بادشاه بل خوا په دوره نوتلې چې خبر ورته راغی، خبر شو چې دغاتر یې خو قتل کړ. د ده ایمان ته زړه دی، خو بیا وروسته دی خپل یو چل ول کوي. وایي ثم کتب هرقل، دا د قصې درېیم منظر دی. هرقل بادشاه ولېږل یو خپل دوست ته رومیه د روم دارالخلافه وه، اوس ورته فاتیکان وایي په عربی کې، انګریزی کې ورته ویټکن سیټي وایي، ویټکن ښار. وکانه نظیره فی العلم، عدد پشان دیو په علم کې. وسوار هرقل الى حمص، او هرقل د بیت المقدس نه حمص ته روان شو. فلم ینم حمص، دې د حمص نه چرته بل خالانو تللی دا بادشاه، چرته بل پروګرام یا بل دوره نه و کړی، لا حمص کې و حتی اتاو کتاب من صاحبه، دا خپل دوست نه ورته خط راغی یوافق رای هرقل، چې د هرقل د رای سره موافق و چې دا صحیح پیغمبر دی او تا چې تا تپوسونه کړي او دا پکې نو ستا چې څنګه رای ده چې پیغمبر دی، زمان دا رای ده علی خروج النبی صلی الله علیه وسلم، چې دا پیغمبر علیه السلام دی، وانه نبی او نبی دی. خط قرآن خوالتا هغه خلقو مړ کړ، دته خط را لېږل، خط نه پس چې به اعلان یې وکړ خلقو مړ کړ. نو دغه داسې چل وکړ هرقل چې د حمص کې یو لوی اسمبلي هال او اسمبلي هال کې ورونه او د مشر ځای اوچت یې لږ او د هغه جدا وړي. که تاسو پاکستان کې اسلام آباد کې اسمبلي هال وکړ یا د عدالتونو قچرو کې، نو د حاکم دروازه جدا وي او د عام خلکو جدا وي. هغه اوچت ناست وي په سټیج چې چا ورته لاس ورونه رسي، څوک پرې حمله ونه کړي. دلته هم سپیکر اوچت ناست دی. نو یو لویه اسمبلي هال مجلس هال هغې کې ورونه لګېدل. نو ده دا ټول ارکان دولت راوغوستل او مشران د حمص
اربابان خانان ملکان او وزیران او فوج امروغست فوج توی بارو درگی او دروازی دا بارنا بندگی خلق ندی پوی چی دا سوئی نو چه خلق ران المجلس جور شو نو دی دا خپل دروازی نو چپ رو خط او پو سٹیج باندگی نا وی قوما دام خوحر چی دا دنیا و دا آخرت کامیابی در تا حاصل شی استاس ملکم پاتش دا خودار چا خوحر ویکه دام خوحی تا دغی پیغمبر ایمان نوڑی نا خبر خو خلق اوری دلی نو خلق بس من دک دروازو طرف دی خوچتو دتی خلاص کولی نشو نو وطل پا من دک نو چوی کتل دروازه بنده و بار فوج بلار بیا ورطا دی خواهوی نا تاس زما خبر لا پورا ندوری دلی دا می تاسو بان امتحان کو چې خپل دین مضبوطی یې کنا شکر دې مضبوطی معلومه شو ذکر دا ایمان امرولو سو قول نک نو ټول ته خوشاله شو سي دی ورته دا دغه چل ول نه کار وای د سم د حکومت هم یاره او د خپل ځان د مرګ هم یاره وای فآذن هرقل اعلانو كهرقل في لعظماء الروم دلولو غطائتو كبراو دا روم دفارا في تذكرة له فيو اسم لحان كي فيو لوي عدالتي ذيك تذكرة دا سيدا مجلس زي لك الجماعة بشكل جوري او ضروري بك بحمس پا حمس كي حمس بات خار دی اونی دی پاکی باون خالد ابن ولید دلتا خاکتی زوی ورسر خاکتی صحابه خاکتی عمر ابن عبدالعزیز خاکتی ثم امر بی ابوابها بیاغ دا اسم لحال دروازی چی بی حکم نوکو فغلقتی بند کیدا نشان بندش او فوج بلاو ثم اطلع بی پرا سرگن شو چتنا ما خورته ده دور جداو او ستیشی جداو نو ستیش بانده را اسم لحال ملیدنی دا قشانی یا عدالتو نمونگی پاکستان کی دا مشر قاضی و جج تی دیورتا جج وی ناغو چت ناس تی نصمت طلابه پر سرگن شو دو چت دینا فقال یا معشر روم ید روم غٹائٹو سردارانو شاغلو هل لکم فی الفلاح و رشد رغبت مشتپا کامیابی و پا ہدایت وان یسبت ملککم او دام خوخرت استاسو بادشی برقرار پاتش نو دا خو ظاهرا چطور بویلی چاوسے فتبایو هذا النبی بیعتو که دی پیغمبر سر او ایمان تنوڑینے فحاسو حیثت حمر الوحش ضربو کو من دے اکڑا و تختیدل لکا تختیدل دا حمار وحشی حمارن پا افریقہ کی لیری نا احکاری شیرے آدھے انسان نے یری یا چی پی ڈازو کی یا پی مری ورشنو دا سی ترپ ورشنو دا سی مندکی سب دا سی دا حمار وحشی دے عام خون غٹی تک سپینی برک پتے کولے او سلو مالتا دیل دی پا افریقہ کی وی دا سی درده اکڑا منده اکڑا تیخته اکڑا لک روانا ویجار منده تا حیث وی چی پا یو طرف منده کی او دا خو لکه دا پولیس پشان محضب منده خو سب داس لکه بم چی سڑی را اخلاص کی سب داسی منده کی سب داسی منده کی سب داسی بی سمی بی روخا بی طریقی گردور فحاسو تیخته اکڑا درده اکڑا منده والا و تختیدن حیثت حمر الوحش لکه دا حمار وحشی دا تیخته و منده بشن الان ابواب دروازو طرف فوجدوها قد غلقت ویلی نیچی دا یعنی چاہت دا سے منده کلی چاہت دا سے لکه سڑی اور چی بلشی یا بم فلاشی نو خلق دروازو تا منده وی چی ارسنگه منده والا فلما حرقنو نو چی ویلی دل دروازو سر او دری دل بندو گنا بار فوج والا فلما هرقل نفرتهم چه هرقل خناس بی بوری ورطا
د دې دا نفرت ولید وایس من الایمان د دې د ایمان نه امید شو قال ردهم علی دا واپس او به چې واپس تاسو لکه کینه پوساله شه دا ما خبر الله نه ده پورا چل ول ورسره کې وقال اني قلت مقالتي هذه آنفا داو چې ما څه خبرو کا اختبر بها شدتكم على دينكم ما پدې معلومه او تاسو مضبوطیا په خپل دین چې تاسو په خپل دین څومره کلکیه کلکوان تاسو په دین تاسو فقد رأيت هغه ولید چې تاسو اخر په خپل دین ډیر مضبوط یې د دین نه خلاف یو خبرم نشه اورېده فسجدوا له طول ورته سجده وکړه وردوا عنه طول ته خوشاله فكان ذلك دا ابن ناطور وی دا معامله آخری معامله و دا هرقل آخری معنا دارا چې دا آخری عمل او کلام د دو چې امید ته د ایمان کې دی شو خود دا حال راغی چې ایمان یې راونه دا څنګه چې آخری معامله و د حیات دا نبی ظالم بیا په جنگ موته کې فوج را لګرو د مسلمانانو خلاف او جنگ تبوک کی پخپل راغله اردن پورې خدای په دغه راو اردن نه بهم خطر ولېګه حضور پاک ته چې سب زما پتا ایمان دې زه مسلمان حضور پاک دا او کذب عدو الله وعلى نصرانيته دې پخپل نصرانیت حضور پاک کې ایمان راوړې خدای به بادشاہ برقرار ساتلې او بس ایمان راوړ ډیر خلک پیږي په ایمان په حقانیت خصوص دنیوي لالچ او اغراض هغه په مخالف دا یو سوره د جون د اختیار کې کنه هغه بل خدای ورکه خو پیږي په نو دی وی دا اخري ما قال ابو عبد الله امام بخاری رواه صالح بن کیسان او یونس معمرون عن زهري دا څنګه چې د زهري نه دا روایت دغه بیان کړو شعیب د زهري نور درې شاګردان دي اغیم دا بیان کرده متابعان عقل کی دا شعیب او تایید کی دا کلام دا شعیب پر روایت دا دی حدیث کی دا زہرینا دا زہری شاگر سوکت شعیب ندرینو شاگردان تو اشارم صالح ابن کیسان سے بیان کرده پر کتاب الحج کی او یونس سے بیان کرده پر کتاب الجہاد او معمر پر بیان کرده پر کتاب التفسیر کی یعنی دا حدیث تے دریو نور شاگردان بیان کرده صالح پر کتاب الجہاد کی او یونس په کتاب تفسیر حج کی اول صالح بن کیسان کتاب الحج کی او یونس په کتاب الجهاد کی او معمر په کتاب التفسیر کی د زهرینا وصلی الله دا آخر وی حافظ ابن حجر وی دی په آخر کې داسې حدیث وروړي چې اخریت ته اشاره دا آخر دا براءت الاختتام او مولانا زکریا سے بھی تقریر کی کہ دی دا سے لفظ روڑی پر آخر دا حدیث کی چی مرگ پہ اشارہ وی آخر ویستا آخر گوارے مرگ دا خیال کا وعدن لیلنش مولانا زکریا سے بھی پا موت حملے او حافظ ابن حجر پا براعت الاختتام حملے چی آخریت دا بحث دا اشارہ کی فکان ذالکا آخر شان ہے اخلاق جنگ ذکر راغره چې همیشه جنگ ودا سي عاقبت د مسلمان او پیغمبرانو کنه څو شب قدر علی قصر تقسیم نه لري زموږ سره لري کله ریز مګي سرکاري او بي په به نصف العشر او خپل بي دریابونو نه راوستي زمیدارو یا کاریز وی یا بارانی وی نه کې عشر شب قدر او غیر شب قدر فرق نشته زموږ فرق شان منا غشتن وخطبه کې دا بدعت سره مناسبت سره دا خبره پاد دې کې اوله دا چا تاسو کو خلک آیا ده دا دومره وګد حدیث مو یې نو دې کې مناسبت د باب سره مناسبت پدې کې چې دې کې ابتدایي اوصاف د نبوت ذکر شوی دي پیغمبر بداوی پیغمبر بدلوی نسب خاوندی پیغمبر بدروغ نوی پیغمبر بغدر نکی پیغمبر بددی خبرو نصیحت کئی
पैगंबर बजन कई तकलीफ हम तराजी हो आखिबत बदाई नुदी के बयान दा औसाफ दा मुहालहू रागल देमदा चिदा आगा हदीस ती चिदा जमाने दा ज़हूर दा नबूवत सर ताल्लुक़ लरी दा हुदैबियीन पस बेद इस्लाम गलबा आला प मुल्कुनु ज़हूर दा वही दा वखना ज़ियादत शो और देखी चूंकि दा पैगंबरान औसाफ रागली दी इन्ना औहैना इलैका मा औहैना दा बादशाह चे नकल कईन हुई पैगंबरान दा कशांति वकज़ालिक रसूल तुबअस फी कौमिहा वकज़ालिक रसूल ला तग़दिर और दा तालीमात दा अंबिया किराम दी मुश्तरक अबुदुल्लाह वहदहू वला तुश्रिकू बिही शैआ मुतदाई के इन्ना औहैना इलैका सर मुनासबत वसल्लल्लाहु अलैहि फाजन दा वहम पकरा कान सिकान दा डल दा हिंदुआन दा मुशरिकान खुदा वीन पर बाज़ खबरों के जुदा दी अख्तल पैगंबर मनी गुरु नानक इस्लाम न पस पैदा शवे फारसी वेले दा हज वेले दे मुसलमानान आलिमान ने किताबों ने वेले और दा हुजूर दी सिफत करे दे पख्तल किताब गरम के और दा कुरान शरीफ और दा हज गरंत यौ किताब दागी पख्तल जबा की और आगे तिलावत की हमेशा नदूली इमाम इबादत खाना चाहिए पामर सर के अमृतसर के गट प्रोते गरम और यौ सड़े से पासी न बल बोर तकीनी लेकिन अकीदा दे तिलावत बा हमेशा गरम वाला गरंत हुई गरम यौ मंजूम किताब और हुजूर पाक सिफत हम दे पाके अदब दा हसन अब्दाल से ने दादा के नबी और बला दादा बेवा ता पंज साहिब भाई आ पंजदा से नखे पे जोड़ कर सिकान पंज शायर द दिन गणी यौ वेख्तन खरेल मसला यौ बंगड़े अचो यौ छाड़ा साता और सुबह नखिनूर दे तारी पे पंज बिना हुई दखपल दे हर सिख वेख्तन खरे नजर तरह खई नजर लाम दे सामान खई पता नहीं ये सब तबिश करनी नजर सर खई नजर गिरी खई अब बाकी खबरें इंसान ने मुड़ी स्वजाई और शिरक के मुब्तला पजोर ले उनम नरे इस्लाम दा मनुल नुम दे पे जंगल खो हेरकल पे जंगल ना हुजूर पाक बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम किताब al-ईमान बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनिया इस्लाम अला खम्सन वहुवा कौलुन मक़ूलुन व यज़ीदु व यनक़ुस किताब al-ईमान अहम किताब al-बुखारी तकून जानत बाकी किताबों के किताब al-क़ुव्वत किताब al-इक़राम किताब al-इतिसाम किताब al-सलाम लायक किताबना बुखारी किताब al-ईमान का मख्याल है अब बाजार में जैसे बख्शों का ख्याल है أول خبر ترتيب كتاب الإيمان ببطل وحفا آمنا ثبت كتاب الإيمان بذكر حديث شريف لحديث تمام خلفا دارم بے خبران دونا ایمان اور اسلام لغوی معنی اصطلاحی دریم اختلاف صاحب ملل و ملت اسلام معنی نفاق اسلامیہ بحقیقت ایمان شرعی
أدلة متكلمين في تحت المسلم إجمالا. يوجد أدلة محدثين كرام إجمالا. هذا جواب متكلمين بأبيك إجمالا. وجمع شرع السلام هذا نزاع أمادان لمتكلمين ولا محدثين هذا عام. فأولي مختلف فيه يقول على حقه ومن كده خلافه كده وجد التنازع. هو تثبت رجال أحناف وبدي أحناف ورجال ما نثبت فيه كنا عندهم مسألة باستثناء الإيمان. أنا مؤمن بك أنا مؤمن إن شاء الله مؤمن بك إن شاء الله إيكم أنا نبيت مسألة باستثناء الإيمان ولا تم بعثة مقدمية الشكل بكتاب شروط لنا مخفيات. وإنما تعلق فقط بكشف الصيام قبل أن يحيى تسميلك أن يحضر وليه وصار يعني يريد الفقراء لكن أصدقائي عندما ما في شيء ساكن وزول المسرح لما الوحي فرد كتاب الإمام وكتاب مثل الوحي وترسل كتاب الإمام هذا كتاب الإمام لقد صدق في حديث صحيح الصحيح دار الحضارة. كتاب الإمام لقد الرحم بمناسبة لري بوجه أولا ذات حقيقة هذا الكتاب كتاب الإمام على عبد الوحي صحيح وهي مقدمين بحيثية الذكر. مقدمة في حديث رسول الله عليه الجد رسول الله وحاله ومن ورسالته ومن وجهور مبارك بحيثية موحى إليه أو بحيثية مرسل ثابت شو بتوحش موسى موسى من بحثه رسول الله مبارك سلام عطيت عليه الجد شاهرة الأمم. نبي رسول الله موجود بمبارك لما بحيث بوصف أنه رسول الله أو بوصف أنه يوحى إليه وبالمحكمات إثبات رسالة مصطفى شروط وحساب لا مقدمة ولا كتاب أو أصل كتاب مستقيمات مشروع. وجدت بغمبر ثابت في وحي والبثابت شيء وإيمان بأول مكتوب بعبد. يوم وجد شاول خير بأسمان بطرف نازليه إنسانان زمان وحيرا. أول خير نزل من السماء هو الوحي وحسابتك أول مكتوب من العباد الإيمان بهذا الوحي. أول مكتوب من سنة قد وحي
اول خیر د خدای د طرفه وحی او اول لازم په مسلمان ایمان بهذا الوحی اول باب کې وحی ذکر کړه اوس دویم باب کې ایمان ذکر کړه دا کوي چې دا ایمان چې توحید پس دا وحی دا تحقیق چې په اسلام کې ایمان شرعي معتبر دی او د هغې بنا ګورې ټوله په وحی الهي ده نه په ادله او د منطقیینو او په نظریاتو د فلاسفو د یونان زمونږ د ایمان دا عقاید چې که اعمال د ټول بنا دي په وحی الهي وحی الهی چې څنګه اثبات د صفاتو د خدای کوي او اثبات د حقوقو د مصطفی کوي هغه ټول هغه دي چې په وحی الهي ثابت زمونږ د ایمان بنا په ادله او عقلیه او منطقیه خپله نه په مبادي او نظریاتو فلاسفه زمونږ اعتراضات هم اقاضی مبارک او دغه چې خوشبویي او دغه باندې ایمان نه ورکړي هلکه تاسو عقاید د عربي په احوالو ثابته چې په خپله د ایمانه مړ دی عالم ویلي په مقدمه کې د علم موضوع د علم په مثال کې درې مثالونه ښیي هغې صفت د علم د خدای مني وقدرت اعطاء تاسي جنانون احسن دلائل عليه صدور عالم تقلين بالاضطرار عن تواسط العقل الطعام آية الله الكبرى بخميني سوتي آية الله الكبرى دا بل سوتي دا حجة الله دا بل څوک دی دا مجتهد شیعګانو کې مجتهدین ډېر هر وخت پکې هر کلي کې خپل مجتهد نو دغه شان سقوف ناسا بعضو عباراتو کې سقف على نصوار الشام دې سقوف ګرځېدلې او په نصوارا د شام دا جمله معترضه ده صفت د مناتو یحدث دې بیان کوي نو صاحب خبر کې دا کانا نو دا یحدثو دویم خبر ده او که دا مستقل جمله شي وکار مناطور ابن ناطور چو دی خاوند د ایلیا او خاوند د هرقل او صفو په نصار شام یحدثو دی بیان کوي د درې او دی بیان کوي چاته ظهوری دا په دمشق کې ان هرقل حين قدم ایلیا هرقل بادشاہ چی ایلیا تراغ بیت المقدس تا دا نظر پا پورا کولو چی اصبح یوما خبیث النفس یورد سبیک یعنی سار شو او دا طبیعت خراب و بوٹو طبیعت گنداو فکری لیتاو فقال بعض بطارقته بعض پادریانو ورطوی بطارق دا تریخ جمع دا پادری نادر اسقف تلان دی قد استنکرنا حیاتک قربان ستا شکل ناشنا گنو ندمنگا ناشنا گنو وضع ستا ناشنا گنو سیب خیر خودی طبیعت خراب حیعت وضع رفا استنکرنا ناشنا گنو منگستا وضع رفا مخی بحشاش بشاش وی خندل بره من دی طبیعت بود رنگ دی فکر ناوله قال الناطور وی وکان هرقل حزاء او هرقلو کاهن ينظر في النجوم قتل بے پستورو کی یعنی نجومی مو کاهنو دا کہانت شیطانی او دستورو پواسطو نو ظالم بچی ام دا نقلی علوم ماہر و پخوانو کتابونو ام دا دی
د دستراس د دې نجومیانو د کاهنیت او د دې خبرو یو سلوي قسمه دا خبرې دي د غیب او د کشفیاتو سره چې تعلق لري. نو دې نجومي ستور ته به کتل د شپې او د هغې نه به مستقبل حالات معلومونه. دا په شریعت کې نشته او نه په دې عقیده ساتل پکار دي. خدا د دې عقیده وه ستورو ته به کتل نجومیان. اوس هم بعضې افغانیانو کې دا مردار رواج ډېر دی، لاسونه جوړ کړي په دې دیوانونو ماهر نجومي فلان کې افغاني که څوک دس معلوموي نو را دې شي دست راس ته وښایي. هلکه خپل دست ځان له معلوم کړه چې ټول عمر به داسې سپېرېږي ته ورځ به ښه کېږي. دلته ما ته چې وایي بیا زما ته تقریر او خلک مې منع کړه ما پام کړی ورنه شه. که څوک نجومي له ورغې او عقیده یې د هغه په قول لرله نو حضور مبارک ډېر څه حکم کړ. من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نو نجومیانو باندې عقیده لري، په کهانت عقیده لري، په دې مرغو عقیده لري. دا پنجرې ساتلې پنجابیان او داسې کتاب یې ځان ته ایښي چې لیدلې مې لیدلې او پېږم پې نالوړې ایښي اکثر او سړي ته وایي شیخه دی خوا راشه. نو زمونږ طالبان خو ساتلی دي زر دوکه کېږي چې دا سړی خو داسې وایي نو څه چل به یې پکې نو پام کوئ ورنه شئ. وکان دی و کاهن او قتل به پستورو کې نه د ستورو نه به حالات معلومون. فقال لهم دی قوم ته وایي به طارقو ته حین سالوه چې دوی دې تپوس وکړو چې قربان صاحب طبیعت دې ولې خفه دی. نو دوی ورته وایي په جواب کې انی رأیت اللیلة ما بیګا کتل حین نظرت فی النجوم چې ستورو ته مې کتل ملک الختان قد ظهر زه وینم چې بادشاهي د سنت قوم را څرګندېدونکې ده یا څرګنده شوه. د داسې قوم بادشاهي څرګنده شوه چې د هغې علامه دا ده چې خطنې کوي. عیسایانو هر دین کې خطنه وه د ابراهیم علیه السلام نه پس. په عیسایانو کې یو سړی راغلی دی سینټ پال هغه ته وایي په انګریزۍ کې او عربۍ کې ورته بولس وایي. یوناني اصل کې یهودي به عیسایت قبول کو. هغه د عیسی علیه السلام هغه فطري طریقې او دین هغه ظالم ټول بدل کړی دی. نو دا موجوده عیسایت د سینټ پال دی د بولس. نو دو سنتین بنده کړه. کنی عیسایان ما ته د ابراهیم علیه السلام نه پس چې څومره پیغمبران راغلي دي د هغې ټولو دین کې ختنه ده. لکه لس امور د فطرت دي. نو عیسایان اوس نه کوي او یهودیان سنتي کوي اوس هم کوي. یهودیانو هغه نه پرېښي او عیسایانو باندې سینټ پال پرېښول بولس. دوی ورته رسول هم وایي بولس الرسول سینټ پال. سینټ معنی مقدس پال بولس. یو قوم دی چې را روان دی د ستورو نه مې معلومه کړه د هغې بادشي را روانه ده او علامه دا چې هغې به سنتي کوي. ډېر څه نه معلومه کړی شارحین څوک څه وایي څوک څه وایي هلکه مونږ پې څه پوهېږو نه پې تاسو پوهېږئ. دا خو د نجومیانو خبره. نو پکې څه وایي چې قران د علویینو راشي په برج دلوه کې. برجونه پېژنئ حمل ثور جوزا اوتار اسد سنبله میزان قاب قوس دلو حوت. نو دلوه کې چې قران د علویینو راشي علوي دریس وګړي زحل مشتری و مریخ او لاندې بیضه دي او تعارض او زهره او دوه نګیرین دي نور اسپومې ته نګیرین وایي او د عطارد او زهره ته سفلیین وایي او د هغې نه بره درې شي دي هغې ته علویین وایي. وایي قران د علویینو زحل او مشتری او مریخ. مریخ نور پسې دی نور څلورم ستوری دی. نو دا پخوانو زمونږ علم حیات کې اووه ستوري یادوي. اوس یې یوولسو ته رسول دی.
عام ستوري زمین علم حیات کی دا پاتم اسمان کی فلک اطلس کی فلک لام دے اتم کی نهم بے خالی دے فلک الافلاک و فلک اطلس نو دے اتم تا فلک و ثوابت وی نو دا طور ستوری پاتم کی دے دا یو ستور تروم پور دے دا پخوانے ریاضی خبر دی گوری دا شریعت ندی خدا زمین ریاضی دا کی ہوئی تصریح کی ہوئی شر جغمینی کی ہوئی بسباب کی ہوئی کرسو ساوزو سیوس کی ہوئی دا مینی دی کنا نو دی کی دا خبر اور دی وہ سیارو دا وجن دی دا وہ اسمانو قائر دی عبید ثوابت دا وجن دا اتم عبید خالی چاگلا طول عرص گرزی غیت فلک اطلس وی و فلک الافلاق وی دمرسات کے چدا انوار قرص کاری ریاضی وری پنزل لسلک ملا مزل کری فلک الافلاق نو آخر ریاضی منگا چوئی پا مدارسو کے نو دیتا دا برخص فلسفہ ہوئے برخص تا دے قائل ہے چدا طول عالم لکا دا پیاس پشانتے رہے مینس کس مکنا دیتا مرکز ہوئے بے واپسی اوبدی بے حوارا بے اور دے اور نہ پس رنبی اسمان دے آئے کس پومیر اور آگے سلور حسی دی در رنبی اسمان بے دیم اسمان دے اوتارت بے درین دے آگے تا زہرہ پاگے کی دا ماقامی استور بے سلورم اسمان کے انوار دے بے پنزم کی مریخ دے شپگم کی مشتری دے اوم کی بے زحل دے بے زحل نہ پستم اسمان دے طول ستوری پاگے کی دے ستوری سمر دی بسباب کی پنزی زر ستوری بے نام اسمان قالی دا برخص فلسفہ دا موجودہ فلسفی سر طول غلط ثابت شو داو کہ پسپومے خلق کینی نو کم دے پاسمان کے نانا ہوتے رہے دوی دا اسمان کے دا سے دا لکا میخ چے پدا غٹک بے اسمان گرزی نو دا ور سر گرزی لکا سپومے بادو خلق کینی دا سپومے نا برم زی اچھا پیر دا سپومے نا تاریک نو دا فلسفہ آلتا اس موجودہ فلسفہ دیتا فیثاغورس فلسفہ ہوئے فیثاغورس ہم پخوا یونانی تیر شوئے وآغتو دلوی خلقو دغه حاصل نشو حمایت نو دغه فلسفه معدومه و صرف اقوال بنقل کېدل په کتابونو کې اوس هغه صحیح ثابته شو خو دا یاد لرئ د شریعت د دې علومو سره تعلق نه نفیا نشته نه اثباته ها یو څه چې د واقع سره مطابقي شریعت ته انکار نه کوي نو موږ یې نه اثبات کوو نه نفي کوو ځکه زموږ شریعت قرآن و حدیث دا بیان دا امور تشریعیه دا پارا غلد ان دا امور تکوینیه دا پارا دیتا تکوینیات ہوئی پیغمبر دے دا پارا نوازی پیغمبر دا تشریعیات دا نکویدو ویبو کنینو نوائی یو سریوز اسمان دا غطاوفتن سپرمیتا نو نفی کوئے میں اس بات کوئے کہ خطلی بھئی کنین خطلی لیکن سریوی سوات کے دا زمارودو کان سرگن شو اس تو یہ غٹ کا پر شو لکه چې قرآن کې او حدیث کې دانش نه دا قرآن او حدیث ته دی علوم سره تعلق نشته که زمرد کان سرګن شو په من دوره کې او کنو شو کو سوچالي دلی وی پکې نو ټیکتا او کني نو نه وای څوک را ولا شي چې په مومن په غرونو کې زمرد سرګن شو بل ورته چپ شکا پر شو نو دې سره د کفر تعلق نشته ها دا کفر و دا ایمان تعلق دا تشریعیات و سرائی نا دا تکوینیات و سرائی میں نفی کرے دا بعض قمق الملیان نپیگی ناغی پا منبر بناسو پا افغانستان کے پا قبائلو کی پچاوی داسنا کاپاک نا دا کالج الکان و سینس چی سکوی غیبوی دا دیستا ہوئی بے خدا واقعاتنا انکار گئے شریعت دیتا ہوئی حقیقت کی دا غلطی با دا دی مولا دی پویگی نا دا شریعت پا قواعد نو پا جنگ اخبار کی رانا دا کوات کی مولا کہ چاوی اس پومے تسوکو ختم نو خدا پی طلاق شو او دے مرتد شو حالکہ دا والے
अबे अखबार तो और के जनावर बचिया अजमगा इलाका की यो मुला नुम द तनालम पेजने तास कदा दासी चौनो का फरशो अलका दी सर द कुफर से ताल्लुक थे स्पोमे तसड़ो खतनो से चलो चियो खलक विनी 15 करोड़ खलक 6 करोड़ खलक विनी जिदा दे रवान او مسلمانان کافران د مختلف ملکونو خلق پر صدګاهونو کې ویني او حال ته پسپونه ګرځي جنډه په خخای آلات په لګای نو دین ولې دا سوای چې خدای او رسول دا انکار دي خدای په زور خلق کافر کړي اما خلک د دې شریعت سره تعلق نشته که څوک قتل کو نو قتل شیاطین به قتل مخکې اسمانونو ته کنه وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا چې اسمان ته شیطانان قتل نو د یو بل شیطان قتل سمه ته امر ممکن دی د یو جهان نه بل جهان ته سړی لاړ چې نو دې کې څه چل شو نو متواتراتو کې پراویانو نه بحث مینا نه تویلو او د متواتراتو د ایمان سره تعلق نشته نو دا متواترات او مشاهدات چې ټول خلک یې پاکستان کې عربو کې عجمو کې مخالف او موافق ټول ورته مبارکي ورکي او ګوري ور نو بیا څه دي دې سره د کفر او د ایمان پیګه په خبرو کنه اسنه چې تاسو د دین په داسې شکل کې پیش کړئ چې خلک د خدای او د رسول الله کلام نه انکار وکړي یا پاری کافر شي نو بدی بداو په افغانستان چې هغه به تصریح ویلې او شرع چرمینی نو تصریح کې خدا را چې د اسمومه اسمان د لاندې د اور طبقه ده یا اهلیجی ده یا شبه اهلیجی په اور څنګه تیرې ده الکه نه تا چاره چې لاندې ته اور ده داریا په علم حیات کې ده او عربی کې ده هر شي چې په عربی کې هغه صحیح تصریح ویله ده کنه نو بیا خو اسمان چې دی هغه ګوند دی نو دیم اسمان خو د هغې سره نقطې دی لکه د پیاز په شان هلکه دا خو د شریعت نه هم خلاف په شریعت کې خو اسمانونه ډېر اوچت دي او دروازې دي پکې او حضور مبارک ختلی دی او دا ستوري ټول ښکته دي ابن عباس ته وایي دا د قدرت په ریښمینو تارونو باندې ځوړند دی او لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح دا چت په دې پکو ښکلی دی دا پکې خو چت کې ننوتی نه دی نو دې پورې ته دا نو څه پورې چې نجوم باندې زموږ عقیده نشته حضور پاک وی نجوم خدای درو غرض لپاره پیدا کړی د قدرت نښې دي لارې پې معلوموي او ښکلي دا ولې د اسمانو او که د دې نه علاوه نو نجم کې څه دي بستو یو ځای شو یا نه شو نو څه چلو شو خو دا د نجومیانو عقیده وه چې اقتران د علویانو په برج دلوه کې راشي او برج دلوه مایلي د دوی په عقیده کې نو ضرور سي انقلاب راځي په دنیا کې نو د هغې نه معلومه کړه دا څنګه معلومه کړه موږ خو نه دی ویلی علم نجوم او نه پې پوهېږو او نه پې عقیده لرو خو دا ده دی چې ما بېګا نجوم کتل نو هغې نه معلومه شو چې د یو قوم باسي را روانه ده اوس د طالبانو یو سوال دی چې دا شی غلط دی نو څه بخاري کې ذکر دی نو بخاري خو نقل کفر نه واشه دی خو د ابن ناطور کلام نقل کوي داسې نه وایي چې د حضور مبارک نبوت مونږ په نجوم معلومو دا خو د هغه کلام دی د بوتانو اوازونو خبرې به درله راشي د بوتانو ذکر به راشي نو دا مطلب دی چې دوی مونږ د بوتان منو قرآن شریف کې د فرعون ذکر دی د شیطان ذکر دی او د بوتانو ذکر دی نو ذکر سره خو قباحت د یو شي نه راځي نو د ذکر کوي ابن ناطور چې بادشاه داسې نجومیو بټکته او کاهنو په دې غرض نه ذکر کوي چې موږ په عقیده ولرو یې حجت شرعي ګڼو نو ما ته وایي یو خبره د قاعدې په شکل یاد لرئ دلته
چې شریعت د تکوینیات سره نفیان تعلق لري نه اثباتن منفی کوي نه اثبات کوي اثبات ولې کوي چې تاسو علم نه او نفی ولې کوي چې په به خدای او رسول ته منسوب کې چې خدای ویلي دا څنګه راولې رسول الله ویلي چې دا څنګه راولې ځان به خلک تزیمو کې د خدای د کلام چې کومه خبره نه درځي ما ته نه معلوم بس حضرت علی سے وی کلم الناس بقدر عقولهم اتحبون ان يكذب الله ورسوله خلق سره دومره خبره کوي چې څومره غیبي دام فخره چې د خدای او د رسول تکذیب وشي یو مولا دې زموږ د پښتنو د علاقې او نږدې او مشهور اوس وفات دې که چا وې داسې شنو بس دا داسې شو ولې وې دا او بیا اخباراتو ته ورکې او قوت مولا ولې ورکې چې نه پرېږي په یو خبره نو خلک به در پورې خام دی چې مولا دې ته وایي چې د واقعاتو نه خلک یې ویني مشاهدات د لیدو څه دي او دا بدیهیاتو کې داخل دي او ته انکار کې داسې وایه ما ته نه ده معلومه زه پرې نه پوهېږم بس دا ما ته جلال آباد کې ویلي لکه د جلکان او ما ته معلومه ده بعض شیخان قمقن مولیان چې هغوی په تصریح ایمان لري ځکه چې په عربی کې ده او په مدارسو کې ویلي کېږي او په شرع چغمیني ایمان لري لکه تصریح شرع چغمیني څه ده د شریعت خبرې دي او ټول دروغ دي اکثر پکې دروغ دي علاوه د شفق او د دې مسائل نه چې دا فایده لري نور د هغې دوایر او اشکال دا خارج المرکز دی او دا داخل المرکز دی او نور کې څلور حصې دي د اسپومې اسمان کې څلور حصې دي او د نور هغې کې درې حصې دي او فلک ثوابت دی دا خو شریعت کې نشته قرآن شریف کې خو د اووه اسمانونو ذکر دی او هغه د اتیش دی وایي د نهو وایي او د نهو حصې چې راجمع کړي نو څلور حصې جوړېږي دا مې تصریح او شرع چغمیني خبره وکړې نو په هغې به عقیده نه دی اوس مې بځي په عربی کې د مونږ یې وایو مدارسو کې نو تاسو فلکیات کتلي دي پکې باور فی ان الفلک لا یقبل الخرق والالتیام دا خو شریعت نه خلاف ده باب فی کذا وکذا ابطال د جزء لا يتجزا چې په صدرا کې دی دا د شریعت نه خلاف دی شریعت د جواهر فرض او قاعده دی او وی فلسفه نه مانی دا خو فلسفي کتاب دی مونږ یې څه کوو پته نه لري اوس حضور پاک وی انسان چې خوري شي د ده به دومره جز پاتې کېږي د ملا په تیر کې یو جوهر فرق چې دا جوهر فرق تعبیر زما دی ښه دومره جز به پاتې کېږي چې هغه سره به بیا هغه اجزا ټول جمع شي د ملا په تیر کې آخري یو جز پاتې کېږي چې ټول اجزا منتشره د انسان د قیامت پر د ټول هغې ته راجمع شي نو انسان به ترې جوړ شي منه یرکب الخلق نو موږ د جواهر فرض او قاعده دي او تصریح صدرا مولانا وایي صدرا په شپږو دلایلو ابطال د جزء لا یتجزا کړ او دې څوک شیعه کتا صدرا تصریح ماتن شیعه دی شرع چغمیني ماتن شیعه دی خلاصة الاسلام مولا شیعه دی نو شیعهګان سي میر باقر داماد شیعه دی افق مبینی چې لیکلی هدایت الحکمت مولا شیعه دی محبزي شارح په خپله مسلمان دی او دا متن چې دی هدایت الحکمت دا شیعه دی مفضل ابن عمر البحري دا نو دې پورې ورته وایي چې نجوم او کهانت دا د غیبی علومو د اطلاع ذرایع دي خو شکی دي وهمي دي څلوېښت قسمه دي دا ذرایع د کهانت او د نجوم پرستۍ او د لاس معلومولو او د خط معلومولو او د ستورو معلومولو دا وهمي دغه دي علوم دي قطعي نه دي نو ده په دغه خپلو تجربو سره معلومه کړه چې ما بیګا ستورو ته کتل نو دوه ستوري دا شارحین وي عیني مولا چې دوه ستوري هغه اقتران د علویینو په برج دلوه کې چې هغه برج مایي دی دې نه معلومه کړه چې یو قوم باسي را روانه ده چې
چې دا غي قوم علامه ده چې خطنه وي څنګه معلومه کړه مونږ ته نو خبر لکه نم نجوم ویلې دي او نه پیپی ونخل کفر کفر نه باشه نو وای بادشاہ چې ځکه زر طبیعت می خفه شو چې په ډیر مشکل او په ډیر تکلیفونو می دوباره عمل کاغشته دي او ډیر قرباني ورکړه اوس ته یو بل قوم بادشاہ را روانه ده نو مطلب یې دا چې د ما د عمل معمولی سیده ایسا نو خفه او دم د خمګان خبره فمن يقتتل من هذه الامه امه معنا موجوده خلق په دې موجوده خلقو کې سو خود نه کوي ما هي والطريقة ليس يختتنون إلا اليهود دي وقت يهوديان فتنكي عرب غين في جنة ذكي عرب جزيرة العرب كي فقط او قبائل قومون وني چاہتا تحزين معلوم وني چاہتا عادات معلوم نعام خلق سره سواسطه نا عرب خود اسلام عرب کرده او قرآن عرب کرده او حضور مبارک تلوی قوم جوڑ کن عرب شعبنا پی جندل نیسو دو نو دا عرب عزت دا قرآن شریف دا وجنا او دا حضور مبارک دا وجنا نو یهود کو معروف قومو نو یهودیان کئی هارون ایسے اختتن یهودیان وسم کئی مانتا ہوئی گیرم پریدی او پادیانو عیسائیانو گیر ختم کرده ولا يهمنك شانهم داغی پروا ملارا گیر پری خودل پا خسالو دا فطرت ابراہیم علیہ السلام او ایزان تا پا ملت ابراہیمی ہوئی او خدای وین اول الناس بابراہیم الذین تبعوه والذین آمنوا وهذا النبی والذین آمنوا ابراہیم مانا ابو الجمهور دا قومون پلار ذکر چې څومره پیغمبران راغلي دي دا هغه نه پس ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې واجعل لي لسان صدق في الاخرين ټول قومونه چې څومره راغلي دي هغه ټول د ابراهیم علیه السلام قائل دي او دا هغه د نبوت اعتراف کوي او د مشره او د عزت یهودیان عیسایان مسلمانان هندوان سیکان ما د ابراهیم علیه السلام قبر سره لیدلی هندوان نازي سیکان نازي یهودیان نازي عیسایان نازي ځکه د ټولو په نظر محترم دی نوی په دې امت یعنی په موجوده خلقو کې څوک خطمه کوي یهود کوي بیا غي ورته فلا همنک شانهم پروا ملره د معاملې د یهودو اوس په د ټول ملکو وقت بلا مدائن ملک کا پیغام لے گا حکم لے گا خاریو د ملک پلتا فلیقتلوا من فیهم من اليهود چې ملکی چې څومره یهودیان بس بیغمه بشو یهودیان ولک خو خواروا اوسم دی لک ظالما یهودیان خپل دین نه خوارای هغه زمون دین زمون پورې مختص نو که څوک ځان په زور یهودي کوي نو هغه ته هغه حقوق نه ورکوي چې کوم نسبي یهودي وي ځکه هغه وایي موږ د خدای زامن یو وقالت اليهود نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق نو یهودیان خدای پاک د پیغمبرانو اولاد او د خدای اولاد ګڼي نو هغه خپل دین نه خواري موجوده دنیا کې لږ دي خو د ټول جهان د قومونو نه مالدار دي کارپاتیان دي عربم نه کار د دنیا قیمتي شیزونه د هغې په لاس کې دي کارخانې مصنوعات نو دنیا د هغې قبضه ده دا بینکونه او د بین الاقوامي بینک ورلد بینک د دنیا ټول بینک د یهودو دی د پاکستان نه قرض ورکوي د نورو مردارو له نو په سود باندې سود دي او په سود باندې سود دي نو دا قومونه خوارېږي او هغې مالدارېږي نو د امریکې په سیاست هم قبضه ده ځکه نن زمانه خلک په پیسو پسې روان په پیسو غر سوری کېږي سړي پې اخیستې کېږي لیډران پې اخیستې کېږي
بادشاہ په اغشتي کیږي حکومتونه په بدلای مداخله کوي ایران BBC دا د يهوديانو کمپنی کارپوریشن ورته نو دنیا کې دا ګډول نو چې کوم وخت حکومت نو اتل سوادوا کې په پیرس کې د دوی دا غړغړ کو بنا راځم شو یو سلوخ نفر چې په دنیا موږ څنګه قبضه نو درې تجویل پاس یو خو د دنیا د مالدارۍ دا قبضه کې پیسو په دولت د دنیا نه خلافت ختم کې جمهوریت پیدا کې نو جمهوریت کې به یو سړی خراشي او زموږ د طبیعت ته خلافي نو بل براولو نو چې بل زموږ نه خلافي بل براول دا موجوده جمهوریتونه دا ټول د یهودو پیداوار د اسلام کې دا نشته دریم دا ده چې لیډران به قبضه کوي او مالداران به قبضه کوي نو دا د هغې منصوبې دي نو دنیا په دولت د هغې قبضه ده دا قیمتي مصنوعات دا د یهودو دي زمونږ په پاکستان کې باټا کمپني د یهودو ده دا سپلی او پیزار چې جوړوي لیور برادر دا داروګان چې جوړوي دا یهود دي او چیرې پالش د یهودو دی دالدا غوړي د یهودو دی او دا صابونو لکسو دا د یهودو دی او بل سنم د عام د یهودو دی دا ټول دا د هغې دي ظالمان او کوکا کولا پیپسي کولا او سیفن اپ دا درې واړه کمپنۍ د یهودو دي نو اوس که پاکستان کې جوړېږي خو هغې له به پیسې ورکوي ځکه هغې دا قانون پاس کړی دی چې کم قوم یو څیز ایجاد کړي او بل څوک یې نقل کوي نو رجسټریشن د هغې په نوم نو پیسې به هغې له ورکوي خامخا نو دنیا کې چې څومره څیزونه څوک جوړوي او د هغې نقل وي مثلا نو هغې له به خپله حصه ورکوي نو په مفته کې پیسې ونه راځي نو دنیا په اقتصادیات یې قبضه ده د دنیا په سیاسیات خلافت یې ختم که په توګو کې او په هندوستان کې خلافت عثماني ته موږ له یو حکومت راکوړو کې دومره تا باندې قرضې دا موږ ټول اخلاص کړو او $50,000 به هم درکړو دینار هغه نه که دلته اوسېږې د رعایاو په شکل کې ښه پخه کنې د نوې حکومت دغه نو چې انقلاب یې پرې راوست امریکې او برطانیې وروسته وایي زموږ به پکې خپل حکومت یې وي ډېره ښه ده نو ځان له اډه جوړه کړه فمن يقتل يهود دير الشيطان قوم فمن يقتل من هذه الأمة قالوا ليس يقتل إلا اليهود فلا يهمنك شانهم پروا ملا ځان بهتر نه رہے د دنیا په فتنو ځکه تاسو عالمان یې د مستقبل مشران یې د قومونو راهبران یې نو چې د څه پته نه لګي نو بیا به څنګه مشري کوئ وقت بلا مدائن ملک کا او حکم لے گا خاریو دا بادشاہ خپلتا فلیقتلوا من فیهم من الیهود یهود مکی ذکر یهود شرارتی قوم دے ہٹلر پا جرمنی کی پلکون مڑکر آواز دے صورت اسراء کے اول کرا دے ثم رددنا لکم من کرات سنگا دے آیت قالوا ليس فبينهم على امرهم یعنی بادشاہ د دې څه جواب ونکړو چې ښه یا نه خو فکر یو نو دوی په دغه ورځو کې چې دا خبرې کېدې چې د یو قوم بادشي را روانه ده او علامه یې دا ده چې ختنه به کوي نو دغه ورځو کې دا د قصې مخکې منظر دی نو خط د حضور پاک باندې ورسېد او بیا دا سوالات او جوابات شو پرون مونږ چې په سبق کې ویلي دي الحمدلله فبیناهم علی امرهم دوی په دې خپله معامله کې مشغوله دي په دې جشن او په خوشحالو کې اوتي هرقل برجل راوستی شو هرقل ته یو سړی ارسل به ملک غسان را لېږلی و دلره ملک د غسان د غسان عرب قومونه دي دا عیسایان شوي